سوال کوم په چا تنقید نه کوو خو صرف فکس په میدان باندې ږدو نور کارونه یو طرف ته که چې کارونه څومره شوي صرف حضري چک دی چې د کال 12 میاشتې د میاشتې 10 ورځې او د هفتې 7 ورځې څومره پریزنس زمونږ د ایم پي او څومره د هغو او د هغې سره سره د یو ټرم نه د 3 ټرمو دا وکړو د 3 پیرې به زمونږ د دې علاقې چې کوم ویلینګ امینیز پاتې شوي نوم د چا باندې دی مخکې هغسې نه به وسوالم خو خبره که د خدمت وي او د ووټ په خدمت کې دی د موږ خدمت د ووټ لپاره نه کوو خو که خبره د خدمت یا د دین د خدمت یا د قوم د خدمت په دواړو سره خبره کوم ځکه چې ګپ شپ ته نه یم راغلی مونږ سر پټه نه کېږدو ویا زما بچیه زه ښکلي ازمریه زه یا زما بچیه زه ښکلي ازمریه زه خوب کې هم پشانه شي نزي پښتانه پشا خوب کې هم پشانه شي نزي پښتانه پشا او دا یو منافق زلمی بچوي د نومبړی دی او زه د غرونو پړانګ یم او تل مې راخوړلی د دریو ټرمو کارکردګي به یو سړی په میدان کې ږدي زه سبا خبره کوم ځکه جنت ته ځم زه به د خپلې مور په دعا ځم ځکه جنت ته ځم زه به د خپلې علاقې د غریب سړي په دعا ځم ځکه جنت ته ځم نو زه به په خپله ذاتي کوشش باندې ځم د علاقې که زه مې نشم یا به زه قوم سازي کوم یا به زه خدمت کوم غم حادثې مې برابري تنه تحصیل مې برابري او د هغې سره چې د هغې د نفل راوړم په شا کړی وي چې څوک رانه تپوس کوي محمده څه کوې علاقې ته روان یم په یو پام کې مثال جوړي څه یې لکه ګیا نه ګیس دی بجلي ده روډ دی ټرانسفارمر دی سکول دی اسپتال دی نوکري ده او که دا هم نشم کولی نو چې بیا کم از کم پیسنۍ کې د اسلام لپاره داسې اواز اوچت کړم چې د هغه ځای د ترکمنستان هغه سور غرونه یې واوري هغه د اسرائیل په تل ابیب کې واوري زه چلنج ورکوم د پوره پاکستان ټولو پارلمنټریان ته دا چې څومره ناست دي که په حکومت کې دي که په اپوزیشن کې دي هیڅ نه والا تر څو پورې څومره چې دي چلنج ورکوم راپاسه د اسرائیل خلاف په تاسو کې چا خبرې کړي چا کې دم شته او په عبدالرحمن صاحب چې ما بار ویل او خاص کر مونږ د مسجد بلال ما په خیال مونږ افتتاح کوله مسجد ختم نبوت په مردان کې ما ورته ریکوست وکړو چې خدای رسول ته وګوره د اسرائیل خلاف د کوکۍ نه څه وباسه نو بیا یو ټوټه احتجاج په کراچۍ کې اسرائیل خلاف ختم نبوت صلی الله علیه وسلم لپاره خاتم النبیین د اسلامي صداګانو لپاره او د تیر هفته کې لوی عظیم الشان کار الله پاک کړی حکومتي طرف نه ما سپورټ کو هر قسم دلایل مو ورکړل چې چا د سنټ کاروي کتلې ای به دې خبرې گواهی وکړي چې د پاکستان په دې اویا کال تاریخ کې چا د کتاب په نوم چې چاوګه غستې هغې دا کار نه یې کړی مونږ الله پاک د عمران خان د برکته دا کار بیدار کې اوس کې ځان د خبرې نه خبر کوي پراخو غر کړي وو بس زنده باد وډاز نه خبره سکو په خبره په مغه ځان پروګا د دین په ووټ په نوم ووټ مانو خو د دین لپاره سر ورکو څنګه زما استاد نجات پس کې دی اتی الله او اتی رسول کې دی که په نور څه شي کې دی دیګ دی زه په اتی الله او اتی رسول باندې څه پوهیږم چې ما عربي نه راځي په مطلب هم نه پوهیږم لسمه پورې انګریزي خو ویلی شم ځکه چې دنیا به ګټمه ما له نوکري په کار ما له سیسس کول دي پولیس کې تللي ځکه انګلیش وایم نن سبا چیني ژبه خلک زده کوي ځکه زده کوي چې پیسې مې په کار دي چاینه ته به زم بزنس وکړم هغې لپاره چې دی نو جبر زده کوم دا دین دومره سپک دی دا جنت دومره ارزان دی چې داسې په اسانه باندې به میلاو شي د هغې لپاره به د الله ژبه د پیغمبر علیه السلام محمد عربي ژبه زده کوې که نه زده کوې په 73 سال کې راغلي شوي الحمدلله په تېره هفته کې مونږ د سنټ نه قانون پاس کړو چې انشاءالله عربي به لازمي مضمون په طور په دې پاکستان کې پړاویږي زه بهرپور اوس کوشش کوم چې د قومي اسمبلۍ نه پاس کړم او چې څوک څوک مخالفت کوي اعلان نه وي په دې خبر باندې هر قسم احتجاج ته تیار یم او هر قسم اختلاف ته تیار یم که حکومت کې کس نه خلاف ناسي ځکه د مدینې د ریاست خبره کوم او که د مدینې د ریاست په تکمیل کې او د دې په جوړولو کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د هغه د ژبې او د قرآن د زده کړې په لار کې څوک رکاوټ جوړېږي نو بیا به زما او د هغې راغلي دې لپاره راغلي وو که خدمت خبره کېږي زه بیا په چل باندې په میدان ځکه ږدم چې دا خبرې به تاسو ټول وتلئ څنګه چې ایم پي صاحب هم ووایي مونږ په دې کارونو څوک نه یي شامل کړي که په کارونو شاملېږي د جنډل یو سړی بېګاره دغه چې مونږ به بیا هم راځو چې چا چنډه کوزه کړه د هغه به زیات خدمت کوو چې کم از کم ریشا خو
چې چا اوچته کړې ده د هغوی ته دا درخواست دی که دا سر کټ کېږي بیا به دا جنډه مونږ نه کوزو تر هغې پورې چې د عمران خان نه زیات یو نور ځوان د ځان نه کتلی دی ځکه چې په غل او په ډاکو پسې خو ځکه نه ځم چې نه زه غل یم او نه ته غل نو د تېرو 1990 نه د 1990 نه تر 2018 پورې سابقه مینګانو 2013 پورې سابقه مینګان صاحبان چې څومره پاتې شوي که د مردان دي او که د دې علاقې دي هغې به نور اسم نه ترقیاتي کار یادو نه د دین خدمت هلته یادو نه قانونونه یادو صرف ازیر دې ما ته وکړي چې په کم کونسل کې که یو پېره تللی زه به پکې سل پېرې اغلون کونسل ته ورغلی که تا یو دعا کړي ما به سل کړي که خبره په خدمت وي که خبره په غم ښه دی که خبره په کار وي الحمدلله د ګجرو ګڼنه د افتخار مشواني د حلقې نه والا د جنید اکبر حلقې پورې درګاه پر الحمدلله 1 ارب روپو د نچي پروجیکټ موږ منظور کړی پای باندې کار روان دی بعض ځای کې اورهډي شروع دي مردان په دې مین روډ باندې کم ځای کې پکې انتظارګاهونه جوړوي دا اوس انشاءالله پروجیکټ دا به پوره کېږي که خیر د پاکستان په دې موجوده تاریخ کې په اوله پېره د مرکز نه 1 ارب او 4 کروڑ روپو د ګیس پروجیکټ موږ راوړی خلقي کې کم از کم 16 کروڑ روپو ریمینینګ خلقي څنګه چې ستاسو دا مضافات دي هغه پروجیکټ منظور شوی دی څه کلي به پکې وشي څه به پاتې شي خو زموږ دور چې ختمېږي یو هم پکې نه پاتې منظوري او فنډ به ما ورکړي دغه شان قاسمي او الو قاسمي چې کوم زما خټه د قاسمي دا زما نیکه ورنیکه د قاسمي پیدا دی زما ابایي کور اوس هم په قاسمي کې شته د قاسمي په ما باندې حق دی چې د قاسمي یو هم درته واده کوم چې یو خو هسې هغه اوا کې خبرې زه به کوشش انشاءالله دا کوم چې د قاسمي او د الو کور ته څنګه چې میاسه په 73 کال کې فرست ټایم په میاسي دپاره خلکو به وایي وسټې راغستې ده ملک صاحب وسټې راغستې ده نو سټې خو چې کوم دی دلته کې دغه د چا د پنساري یا د ترکاڼو په دوکان کې نه میلاوېږي سټې خو په عدالت کې میلاوېږي ما هېڅ خبره نه کوله زه خاموش وم زما دا جبه نه د عمل په کار ده چې اعلان وکړي او چې کله د 24 کروڑ روپو د میاسي د ګیس منظوري سم یو کړې سره روانې دي څه به په موقع وکړو بلا فنډ دي بلا کارونه دي داسې څه خبره نه ده چې ګني دا ټول تاسو په تاسو نن بیان کړم او صرف دومره عرض کوم چې کومه خبرې مونږ کوو هغه په ریکارډ ما سره د هر یو شیټ کاغذونه موجود دي ډپارټمنټ یې ورسره تللی شي چې آیا په دې تېر یو کال کې علي محمد د 1 ارب او 4 کروڑ روپو د ګیس منظوري راوړې که نه ډپارټمنټ یې ورسره تللی شي او پته کولی شي چې د مرکز نه بار زه دا خبره کوم چې بیا د ګیس نه علاوه د روډونو په مرکزن کې ملک صاحب دا یو زبردست کار وکړو د هغې زه هم شکریه ادا کوم د مرکز نه فرست ټایم د سن 85 نه مخکې ما ته نشته پته خو د سن 85 نه پس 1 روپۍ فنډ قاسمي ته الو ته خرقي ته کوی به مغل ته دې علاقې ته د سره چا 1 روپۍ دغه ځای نه راوړل شوی باندې یو فوټ پلان جوړ شي جوړ شوي د صوبایي فنډ له 1 ارب 20 کروڑ روپو د 5 PWD پروجیکټ چې کوم دی موږ منظور کړی پای کې 15 څه کم 50 کروڑ څه کال لګیا دي باقي به انشاءالله بل کال چې راځي او چې کله نه 5 PWD دا خبره په پاکستان کې خوره شوې ټوله مینګان اوس منډې وي هر سړی ځان له زور کوي بالکل ځان له زور کوي خو تنور دا کس پخېږي چې څوک په وخت باندې چې کوم دی نو روټۍ هغې کې پورې کېږي الحمدلله د الله په برکت د الله په حکم دا کار شوی دی د 5 PWD د قاسمي خبره مې تاسو ته کوله چې بابوزو زموږ لرې ده زما کوشش روان دی په هغې کې مونږ مراد سعید صاحب سره هم خبرې کړي دي سیم صاحب نه لاندې چې کومې دوه ادارې دي هغې سره هم خبرې شوي دي هغې کې به ملک صاحب هم خپله منډه وي ما به خپل میټینګونه کړي چې قاسمي ته مونږ یو سپریټ انټرچینج ورکړو په یو انټرچینج باندې 500 میلیون 500 میلیون 50 کروڑ روپۍ لګي کوشش کوم چې قاسمي ته مونږ د سوات ایکسپریس وې نه ځان له یو مونږ انټرچینج ورکړو د هغې سره یو بل ځینوشان پروجیکټ چې هغه ما د وزیر اعلی صاحب نه اصولي منظوري اخیستې صرف کاغذي کاروایي پاتې ده ما ورته له خپلې خولې نه دا خبره وویله چې سیم صاحب په دې خرچه ډېر راځي ما ورته یو اوس دا خبره اوري سبا خو به زه خیر دې هم کوم خو بعد چې دا ماشوم سړی له غونډې کې داسې ټایپي ولا ورکړي نو هغه بیا سکول ته روان شي ما ورته ویل چې داسې کار دی ما د کاټلنګ نه جلالات یو ډبل روډ جوړو موټر وی د کاټلنګ نه جلالات نو یې خلک خو پروجیکټ دی ما دې کې بل خو دې وي څه ما چې د جلالات نه بیا چې صدیق په خور وګورم نو دا به د کاټلنګ نه جو ډایرکټ په خور دی مردان ته هم نه دي کنوشن انټرچینج ته هم نه دي په ډبل روډ به د کاټلنګ نه جلالات تخبیم بایپاس مردان هم بایپاس کنوشن انټرچینج صوبه هم بایپاس ډایرکټ بایپاس ته غټه پیدا دی څنګه مې 40 کیلومتر د یو غاړې 40 د بلې غاړې مې خرچه ډېر راځي په مې کوئی پی موډ باندې وکړو ان شاء الله د کاټلنګ نه پېښور پورې د ډبل روډ ایکسپریس وې زموږ کوشش دی چې سوات ایکسپریس وې نه زما خلکو ته اصل پیدا رسي
چې زما د قاسمي یا د لنګخو یا د میاسي یا د الو یا د ډېرې کلي یو بچی چې په اسانه باندې ایکسپرس شوی دی او د هغې په ځای باندې کار کېښودل کړي. د هغې سره سره عمران خان صاحب یو اعلان کړی د ترقیاتي فنډز څه تقریبا یو 50 کروڑ روپۍ نور یې موږ ته الحمدلله هماغه اراده د بجلۍ په مد کې وکړو چې زموږ د NA22 د PK 48 ګوټ کې چې ماته څوک بیا دا ونه وایي چې یاره ستن نشته یا ټرانسفارمر نشته. نو انشاءالله چې ستاسو د ستن یا ټرانسفارمر چې څه کړي ما به سره کوم دا ترقیاتي یو څو خبرې ما تاسو وکړې. خو اصل خبره دا ده چې موږ په دې تحریک انصاف کې خپل آخرت ګټل غواړو. دې تحریک انصاف په ذریعه موږ په دې وطن داسې یو نظام لاګو کول غواړو که سبا بیا موږ نه یو خو چې دلته نوکرۍ په میرټ باندې ورکړل کېږي. دلته چې کوم دی په سکول کې تعلیم بهترین ورکړل کېږي. لکه دا دلته کې زموږ سره منظر شاه د کوی برمول ملګری ناست دی، دنه تپوس وکړه. ما سره ګاډي کې ناست و، یو خبره یې وکړه یاره یو مشر دی زموږ د کلي وایي الحمدلله تقریبا د زړه اپرېشن وشو څه کم 2 لکه روپۍ په هیلث کارډ باندې پې شوې او صرف د خوراک هغه خرچه خپله راغله د هسپتال د اډمیشن د دوایانو ټولو خرچه په سرکار باندې ده. د دې د زور نه هغه سړی خبرېږي چې څوک غریب وي په پردي پټي کې چې کوم دی د شپې چې کوم دی نه هغه چې ته اوبه خور کوي یا د سهار ټایم کې چې هغه پیړ کوي یا چې کوم دی د هغه زنانه په سختې اخنۍ کې چې د نورو خلکو زنانه ټولو ته ناست او په حق باندې که زه ظلم کوم تاسو نه د حق امداد توقع نه کوم. که ته په حالت کې زه به سره چرې نه کوم، که ته په حق یې زه به سره تر اخره پورې ولاړ یم. بېشکه دا ټول پاکستان د ستا خلاف پورې نه شي. زه او زما د ملګري به تاسو سره اخره کې دې دعا سره اجازه غواړو چې تاسو ته پاکستان تحریک انصاف کې پخې راغلې بعضې ترقیاتي خبرې ما تاسو سره شیر کړې. ډېرې بعضې خبرې چې کوم دې پاتې شوې لکه چې د سکولز او د یونیورسټي څه پروجیکټ را روان دي لکه دا هم تاسو لپاره خوشحالۍ خبرې لکه ضروري ژر شیرې په قاسمي کې موجود دي خو چې زما په دې حلقه کې په 48 کې یا په NA22 کې یا په مردان کې یا دغه موجود دي. د پاکستان اولنی تحریک کالج زما په NA22 حلقه کې بله زما یو افتخار مشامل علي وزیر کړی ضلع مردان او د خیبر پښتونخوا د مردان اولنی ضلع د خیبر پښتونخوا دویم د زنانو یونیورسټي زموږ په دې حلقه کې ده. د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د خیبر